ورحمة الله وبرکاتو. ملګرو، امید ده چې تاسو به ښه یې. زما نننۍ ویډیو د دې 96 غنټو چې کوم ویزه ده دې باره کې ده، یعنې 96 غنټو دا فری ویزه د دې باره کې زه تاسو له معلومات در کوم. په دې باندې ما پرون دا په دې اردو کې دا ویډیو جوړه کړې ده. ده خو ډېرو ملګرو وویل چې یاره عمر باید په دې پښتو کې تاسو ویډیو جوړه کړئ چې موږ ته د دې مکمل معلومات وشي. ګورئ دوستانو، اصل کې مسله دا ده که نه، دا سعودي ایرلاین او د فلایناس چې کوم ټیکټ د چا سره وي ټرانزیټ مطلب دا دی چې تاسو مثال په تور د سعودي والے دپاره خو دې ته ضرورت نشته، ځکه چې سعودي والے ملګري څومره هم راځي نو هغه خو په سعودي کې هغه عمره هم کولی شي، هغو ته خو ضرورت نشته د دې ویزې، هغو دپاره خو د پرمننټ ویزې ضرورت دی که نه. خو چې کوم ملګري ټرانزیټ کوي، یعنې په دوبۍ په دنیا کوم ملک ته ځي او هغو سعودي عرب ته د سعودي ایرلاین یا د فلایناس ټیکټ د هغې سره ورسره وي، نو هغه چې کله دا ټیکټ راخلي او دا د دې ویزې دپاره به دا اپلای وکړي، د ټیکټ سره به ورته دا ویزه هم ایشو شي د 96 غنټو د 4 ورځو. اول به داسې کېدرونو، اول به داسې وه چې کله به سعودي عرب ته څوک راغی نو د ایرپورټ نه بهر نه شو وتی، ځکه چې د بهر وتلو دپاره به ویزې ته ضرورت او ویزه خو به ونه نو او ټیم به په فلایټ کې دومره نه. نو اوس دا ترتیب دی وکړو چې څومره سعودي عرب ته څوک راځي، سعودي ایرلاین ټیکټ یې ورسره ځي، امریکې ته ځي، پاکستان ته ځي، کوم ملک ته هم ځي، او سعودي عرب سټې ده په ریاض کې ده، دمام کې ده، کوم ځای قسیم کې ده، مدینه کې ده، مکه کې، دلته به راشي د ایرپورټ نه ویزه به ورسره ده، انلاین ویزه ده، فری ویزه ده، 1 روپۍ هم پرې نه لګي. دا ویزه به دا راواخلي او دا به ایرپورټ نه بهر ته وځي، 96 غنټې دا په سعودي عرب کې ګرځېدی شي، عمره کولی شي، مدینې منورې ته تللی شي، د خپلو خپلوانو سره پاتې کېدی شي. دا یو زبردسته دغه دی. اوس په دې سره هغه ملګري کوم چې دلته راځي سعودي عرب ته او سټې کوي دلته د 96 غنټو والا ویزه، د دې دپاره چې کوم دی دوستانو، یو خو دا فری ده او بل دا ویزه چې کله ایشو شي نو د دې د 3 میاشتو پورې استعمالولی شي، یعنې په 3 میاشتو کې دننه به دا استعمالوي. اوس د دې نه علاوه بله خبره ده چې کله تاسو دا ویزه تاسو اپلای کوئ، ویزه تاسو ته میلاو شي ورونو، نو تاسو به سکیجول به ځان له داسې جوړوئ چې هسې نه چې تاسو ته ویزه میلاو شي او تاسو مثال په طور تاسو فلایټ دی مدینې ته او مدینې ته تاسو راغلی او ویزه هم تاسو ځان ته ایشو کړله او دویم فلایټ تاسو سهار راورسېدو، دویم فلایټ په مازدیګر دی، نو د هغه هېڅ پیدا ونه شوه. تاسو به دغه ټرانزیټ به داسې کوئ لکه یو فلایټ تاسو راغی مدینې منورې ته یا مکې ته، سوري مکې کې خو دغه نشته دی، یا ریاض ته یا دمام ته، دا غټ غټ ښارونه دي که نه، قسیم ته، نو دویم فلایټ به تاسو 96 غنټې یعنې 70-80 غنټې پس کوئ، ځکه چې هغې کې به تاسو ته ټیم میلاو شي، ځکه سعودي عرب ته هر سړی هر مسلمان ارماني دی چې خدای پاکه موږ دلته بوځو چې عمره وکړو. نو چې دومره ټیم تاسو سره په دویم فلایټ کې وي چې یاره تاسو عمره وکړئ، دلته د خپلو خپلوانو سره میلاو شئ، د ملګرو سره میلاو شئ، ځکه چې اکثر پاکستانیان دلته دي، نو د دویم فلایټ چې کوم دغه دی او تاسو په دې طریقه باندې کوئ، لکه دې خبرو پکې تاسو خیال وساتئ. دویم چې ایجنټان د نه دې پیسې وانخلي، دا بالکل فری ده. دا چې څنګه تاسو ټیکټ دغه کوئ نو ټیکټ سره دا میلاویږي، خو دا نورو جهازونو والا نه، صرف سعودي ایرلاین او فلایناس. دا یو زبردسته خبر دی او په داسې هم اورېږي چې یاره په را روان دغه کې چې کوم دی د دې اکسټینډ کېدی هم شي، دا زیاتې کېدی هم شي. نو امید ده ورونو تاسو به زما په دې ویډیو باندې پوه شوي. که تاسو زما په ویډیو باندې پوه شوي یئ نو خامخا کمنټس وکړئ. تاسو زما یوټیوب چینل باندې نیو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. مننه.